نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده د رجب د میاشتې حوالې سره 11 او 12 رجب باندې که څوک دا وظیفه کوي نو که د مالی حالات د کمزوري وي نو الله پاک بوله مالی حالات ډیر زیات بهتر کړي. که چېرته د نوکرۍ په تلاش کې وي او په 11 او 12 رجب باندې دا وظیفه وکړه الله پاک بوله په ښځه کې بهترین نوکري ورکړي. دغه رنګ څوک د کاروبار په تکل کې یا دغه رنګ کاروبار د سٹارټ کې خدا خسارو ته ملاويږي نقصان ته ملاويږي نو د ښه کاروبار لپاره د بهترین کاروبار لپاره دا وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز الله پاک ول ډیر زیات بهترین کاروبار ورکړي. محترم مسلمانانو د رزق حواله سره د پیسو حواله سره نن سبا خلک ډیر زیات پریشان دي. ورسره محترمو د رښتې حواله سره هم هلکه د ډیر زیات پریشان دي. نو کو چرته دا وظیفه وکړه ان شاء الله الله پاک ول بهترین کاروبار ورکړي او په هغه کې ول محترمو رشتہ دا ورکړي ولا وظیفه ډیر زیات رقمان ده ډیر زیات عظیم شان ده ځکه چې په دې میاشت مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم معراج ته د تر بر اسمانو ته هتلو موږ پکې محترمو الله پاک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې پرس کړو د دوانو جهانو سردار مبارک وي د میاشت د زمان میاشت او چې دا میاشت نبی کریم صلی الله علیه و وسلم میاشت نو په موږ له پکار دي چې په دې کې زیات نه زیات نوافل کو په دې کې زیات نه زیات ذکرونه کو او دا رنګه دا وظیفه سره کو الله پاک به زمونږ استاد حالات دا ډیر زیات بهتر کړي. محترم مسلمانانو تاسو صرف دا وظیفه دا تاسو 300 او 14 پیرو کوي ان شاء الله العزیز به تماشا کوي چې الله پاک کاروبار څنګه روانه به تماشا کوي چې الله پاک رزق څنګه درکړل رښتیا دل څنګه برابرای او دا رنګه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي را لولا ورته د الله رسول ډیر زیات انتهایی غریبی ما سوکم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل آیت د پرشتو تسبیحات نکي دا صحابي وته چې د پرشتو تسبیحات څه دي ما ته پته نشته بیا ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا وظیفه وهدله و دا د پرشتو تسبیحات دی دا وای کنه دغه صحابي محترم د وظیفه شروع کړه یو څو ورځې بعد راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسول دومره مال او دولت ما سره شو دومره مال او دولت چې اوس کم ځای کې سنبال کم ماته ذهن نه معلوم. محترم مسلمانانو استادو حاجت به هم پوره کیږي تاسو سره پیسې راځي استابه حاجت هم پوره کیږي تاسو سره پیسې راځي سم مشکل هم حل کیږي تاسو سره پیسې راځي بیا به خلک ستاسو طرف ته رغبت هم کوي ستاسو طرف ته د رښتې پیغام هم را لګي نو ډیر زیاته بهترین او ډیر زیاته عظیم شان وظیفه ده یو قسم لا څومره مسلې مسائل دي حاجتونه دي مشکلات دي پریشانی دي ان شاء الله العزیز تمام حل په دې وی وظیفه کې د تاسو ته دا موجود دي. محترم مسلمانانو خويندرونو نکه د نوکری د لپاره تاسو د وظیفه ځان شروع ک سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم روزانه 314 پیری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او که تاسو د وظیفه شروع کړئ د رزق لپاره نو روزانه 314 پیری وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا رنګ د رښتې لپاره هم تاسو کولای شئ تاسو تسبیحات وایي د الله پاک حمد و ثنا کوي سبحان الله الحمدلله تاسو الله پاک لپاره ذکر کوي الله پاک به هم تاسو فکر محترمو کوي اذکرونی اذکرکم تاسو ما یادوي زه به تاسو یادوم دا یو لاس پلق نه هیږي چې مونږه ذکر باندې شروع واچوله زموږ چې څومره حاجتونه دي پریشانی دي مشکلات دي دا تمام تر تمام دا الله پاک په ښه طریقې سره محترم پوره کړي کوشش وکړئ وظیفه د زړه نه وکړئ روزانه 314 پیره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې وظیفې ذکر دا کوي الله پاک ان شاء الله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.